السلام علیکم ملګرو د دې هلک نوم محمد حسین دی چې د جی ایچ کیو مخې له ډزې کړې دي او د تعلق پی ټی آی سره یادېږي چې دا د پی ټی آی دی. نو اوس مسلم لیگ نون حکومت دا خبره کوي چې د پی ټی آی چې کوم دا پارټي ده دا دهشتګرد پارټي ده، دا یا شدت پسند پارټي ده. یو ځل بیا پی ټی آی د تنقید په ضد کې دا د دې هلک په وجه باندې اوس دا هلک آیا واقعي د پی ټی آی دی او د څنګه جی ایچ کیو یو حساس ادارې مخې ته لاړو یو داسې علاقې ته چې الته مطلب مرغۍ هم پر نشیواله جی ایچ کیو مخې له دې څنګه لاړو دلته ډزې څنګه وکړې په دې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو د حوالې سره اتاتارډ هم پریس کانفرنس کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل وجاهت علي خان دی چې هغه د عمران خان حوالې سره یو عجیبه انکشافات کړي دي. هغه ویلي دي چې عمران خان وفات شوی دی، چې عمران خان خدای مکه وفات شوی دی. اوس وجاهت علي دا خبره کړې او په دې د خلکو ریاکشن څه دی. بل عمران خان حوالې سره سپرډنټ جیل چې کوم دی هغه هم یو اهم بیان جاری کړی دی چې موږ عمران خان ته څلور کتابونه ورکړي. یو طرف ته وجاهت علي بل څه خبره کوي، بل طرف ته سپرډنټ بل څه خبره کوي. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. جی ټول نه پهله دا هلک تاسو کته محمد حسین نوم یادېږي، تعلق د کې پی کې سره یادېږي او بل دا هم ویل کېږي چې دا د پی ټی آی یو کارکون دی او د جی ایچ کیو مخې له ډزې کړي دي چې پکې څه فوجیان زخمیان شوي هم دي، هغوی هسپتال ته منتقل کړلی شوي دي. دې حوالې سره اتاتارډ پریس کانفرنس کړی چې پی ټی آی د ملک اهم موقع کې احتجاج کوي او دا یو شرپسند جماعت دی. نو په دې ورته سلمان اکرم راجا ویلي چې دې کس سره زموږ هیڅ قسم تعلق نشته دی. ان کیس که دا د پی ټی آی کارکون هم وي لیټ سپوز، نو موږ دله نه دي ویلي چې ته لاړ شې او د جی ایچ کیو مخې له ډزې وکړه، دی موږ نه دی اکساو کړی. که ده کړي وي نو هغه به د خپل ډیزایر و، د به خپل څه خواهش و یا به د څه موټیو و، نو هغه تاسو دنه انویسټیګیشن کوئ. زموږ پارټۍ لیډرشپ دله نه دي ویلي چې ته لاړ شه هلته د جی ایچ کیو مخې له ډزې وکړه. جی بل وجاهت علي خان چې کوم دی هغه ویلي دي، هغه یو عجیبه انکشاف کړی د عمران خان حوالې سره چې عمران خان وفات شوی دی، هغه په دې دنیا باندې نشته دی. نو دې خبر باندې د خلکو ریاکشن هم سخت راغلی دی. نو اوس مخالفین دا خبره هم کوي چې دا محمد حسین نوم یې لږ چې کوم نو دی په دې رد عمل کې د چې اورېدلي چې عمران خان وفات شوی دی، نو بس دی په ځان نه دی پوه شوی او دی تللی دی چې جی ایچ کیو مخې له ډزې کړي دي. جی دا اوس چې کوم مخالفین دی دې خبرې دا رنګ هم ورکوي. بل طرف ته عمران خان حوالې سره سپرټنډنټ جیل ویلي دي چې موږ 8 کتابونه عمران خان ته ورکړل، نو هغه 4 کتابونه موږ ته واپس راولېږل چې دا 4 الریډي ما ویلي دي او 4 کتابونه ځان سره ایثار کړل. نو لیگ صحافیانو پی ټی آی ته ویلي دي چې عمران خان سترګه خرابه ده، نو هغه کتابونه بیا څنګه لولي؟ لکه مطلب چې د هغه سترګه خرابه ده، تاسو وایئ چې هغه سترګه خرابه شوې ده، نو بیا هغه کتابونه څنګه پړاوئ؟ جی نو ضرور نه چې د هغه بیخي کې نظر ختم شوی دی او هغه کتاب نشي پړاولی، دومره نظر به لګي چې کتاب به پړاولی شي. خو یو طرف ته سپرډنټ جیل یو خبره کوي چې موږ عمران خان ته کتابونه وړل او بل طرف ته وجاهت علي چې کوم دی دا عجیبه انکشافات کړي دي. جی نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټ شو، دې حوالې سره تاسو سره د خپل قیمتي رای موږ سره په کامنټ کې ضرور شریک کړئ.